الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانان ورونو، د قربانی سلسله شروع کېدو والا ده. د دې متعلق مسائل او اهمیت او فضیلت د قربانی دا څه ناڅه به انشاءالله آینده بیانونو کې بیانېږي. د قربانی اهمیت دا د دې حدیث نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې چې کله زندگی تیرول شروع کړل نو تقریبا 10 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل قربانی کړې ده. دویم د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام حضرت علی کرم الله وجهه ته نصیحت کولو ویل چې ای علی که چېرته وس دې کېدلو نو هر کال زما د طرف نه قرباني کوه. نو بیا به علي رضی الله تعالی عنه وروسته د نبی علیہ السلام د وفات نه هر کال 2 ګډان راوستل، یو به د خپل طرف نه، دویم به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه ذبح کولو. او بل اهمیت د دین هم معلومیږي چې دا قربانی ایوازي په دې امت باندې فرض واجب نه ده، بلکې دا د بابا آدم علیه السلام د وخت نه را روانه وه. خو هغې او زمونږ په قربانی کې فرق دی. د هغې قرباني به دا وه چې کله به څاروی ذبح کړلو نو هغې به د څاروي غوښه نه خوړله، بلکې هغه به په یو میدان کې کېښودله، د اسمان نه به اور رالی او هغه غوښه به وسېځله. نو دا علامه د دې به وه چې قرباني د هغه قبوله ده. او زمونږ او ستاسو قربانۍ جدا ده چې څاروی حلال کړی شي، د دې غوښه ځان له استعمالولی شي، نورو خلکو له هم ورکولی شي، غریبانانو مسکینانو له هم ورکولی شي. نو لہذا قربانی چې کوم دی اهم عمل دی او اهمیت طرف ته الله تعالی په قرآن کې تقریبا په 8 سورتونو کې اشاره هم کړې ده چې قربانی دا ضروري ده او اهمه ده. ځکه الله په قرآن کې سورت کوثر کې فرمایي فصل لربک وانحر. نو علماء لیکلي دي فصلی منځ وکړه، د دې نه د غټ اختر منځ مراد دی، او ونحر نه قربانی مراد ده چې قربانی وکړه. نو دې د وجې نه چې د چا وس کېږي او تقریبا علماو مقدار ښودلی دی چې 1,40,000 روپۍ چې د چا سره د ضروریت نه خالی پرتی وي نو په هغه باندې قربانی کول دا لازم دي. او قربانی چې وشي د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. اول نمبر فایدې خدا ده چې دې قربانی کولو سره د الله د حکم تعمیل وشو، د الله حکم پوره شي. دویم دا چې د دې قربانی په وجه باندې انسان ته الله تعالی ګناهونه معاف کوي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان قربانی دپاره څاروی راسملی او دغه څاروی چاړه را لګولو سره لا وینه ځمکې ته نه رسېدلي چې الله تعالی د دې انسان ټول ګناهونه معاف. او بل فضیلت ډېر دام دی چې دا څاروی به د قیامت په ورځ باندې د دې اخکرو سره، د دې څرمنې او د دې غوښو د دې اډوکو سره دا به د الله دربار کې حاضرېږي او انسان ته به د دې یو اندام په بدله کې الله نیکۍ ورکوي. لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څاروي څومره ویښته په ملا باندې ولاړ دي، د دې یو ویښته په بدله کې به الله تعالی قرباني کوونکي ته اجر او ثواب د قیامت په ورځ باندې ورکوي. نو دې د وجې نه قرباني اهم عمل دی. نو دا اوس په چا باندې واجب ده؟ اول نمبر شرط العلماء ښودلی چې مسلمان به وي. چې مسلمان دی نو په مسلمان باندې قربانی لازم ده، په کافر باندې نشته. دویم نمبر بالغه به وي، په نابالغه باندې قربانی نشته دی. دریم نمبر دا به عاقل وي، د عقل نه بروغ وي، په لیونی باندې قربانی نشته. او څلورم نمبر دا به صاحب نصاب وي چې دومره روپۍ د ده سره موجودې وي چې د ده د ضرورت نه خالی پرتی وي 1,40,000 روپۍ، نو په ده باندې قربانی کول دا واجب ده خامخا. کوي نه کي دا انسان پې ګناهګار دی. نو دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا هم د نبی علیہ السلام نه ثابت د قربانی او قولا هم نبی علیہ السلام ارشادات په احادیثو کې ډېر راغلي دي. نبی علیہ السلام ډېر زیات تاکید فرمایلی دی چې قربانی وکړي. او دغه رنګې د نبی علیہ السلام د قرآن د آیاتونو نه تقریبا د 8 سورتونو نه د قربانی کولو اهمیت دا ثابت دی چې قربانی وکړي. د دې په باره کې الله تعالی زیات
تاکیدات فرمایلی دي. نو دې د وجې نه قرباني اهم عمل دی، دې ته سپک نه دي کتل پکار، ولې د دې قربانۍ کولو اراده دام ثواب دی. د قربانۍ دپاره تلل بازار ته منډۍ ته څاروي پسې تلل دا تلل هم د ثواب دی، هلته ګرځېدل په منډۍ کې په څاروي پسې دام د ثواب دی، چې کله راولي دا راتلل هم ثواب دی، چې کله خدمت کې دا خدمت کول هم د ثواب دی. یعنی دا داسې یو عمل دی چې د دې دپاره تلل راتلل او د دې دپاره محنت او کوشش کول خدمتونه کول دا ټول چې کوم دی اجر او ثواب دی، تش اجرونه الله تعالی په انسان له ورکوي. نو دې د وجې نه قرباني اهم عمل دی په اسلام کې. او بل د دې غټه فایده دا ده چې حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې قرباني کولو په وجه باندې الله تعالی د انسان د جهنم د اور نه ازادوي. نو لہذا قرباني اهم عمل دی، لہذا دې کې سستی نه ده کول پکار چې په کوم مسلمانانو باندې قرباني واجب ده وسې کېږي، نو لہذا سستی به کې نه ده کول پکار. او بله اهمه خبره ده یا ساتل پکار دي چې د قربانۍ څاروی اکثر له راوستلی شي نو بیا یو بل څاروو پسې خندنې کېږي، یاره تا څنګه څاروی راوستی دی، دا خو بیخي هسې بېکاره دی، تشه ډوکې دې راوستي دي. نو دا خندنې د قربانۍ په څاروي پسې نه دي کول پکار. لہذا د چا هر یو قسمت دی، چا ته ښه څاروی میلاو شي، چا ته درمیانه، چا ته کمزوری میلاو شي، نو د هغه په څاروو پسې یو بل څاروو پسې خندنې د دې نه ځان ساتل پکار دي. نو انشاءالله دې ځل اهمیت او فضیلت بیان شو. آینده به داسې عیبونه چې څاروي باندې هغه عیبونه موجود شي په څاروي کې په هغې باندې قرباني کېږي، بعضې داسې عیبونه چې هغه په څاروي کې پیدا شي هغې باندې قرباني نه کېږي. نو انشاءالله دغه ترتیب سره به مسایلو مو څه بیانېږي او هغه کارونه چې په څاروي کې موجود شي قرباني به کېږي، هغه کارونه چې په څاروي کې موجود شي هغې باندې قرباني نه کېږي. نو انشاءالله دا به آینده کلیپ کې انشاءالله بیانېږي. خو دا مخکې شیر کول به کار دي په دې وجه باندې چې څوک قرباني کوي هغه د خپلې قربانۍ کولو طریقه او د هغې د فضیلت نه خبر شي چې آیا زه دا روپۍ لګومه په دې روپو لګولو باندې ماله الله تعالی څومره اجر او مقام راکوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.